الحمد لله الذي خلق المقلة والمضلة ما دام الملوان، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أخيار الأنام، وخصوصا على حبر القمقام والبحر الزاخر الطمطام أبي حنيفة النعمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وصلى الله على النبي الكريم. زما محترم و مشرانو، دوستانو او امیر محترم حفظه الله الصمد من شر حاسد اذا حسد، زه ستاسو شکریہ ادا کوم چې ستاسو وړاندې یو څو کلمات یو څو منټه بیان وکم. الله دې په دې خبرو مالا او تاسو لا د عمل توفیق نصیب وګرځي. زما محترمو، په حق سوکتی او غلط سوکتی، په حق سوکتی او غلط سوکتی. چې څوک په حق ای اغي تبا دو انعامات ملاویگی. یو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت، او دویم د نبی علیہ السلام د لاس حوض کوثر، دو ملاویگی. په دنیا کې چې څونه خلق کلمه وی اغي د نبی علیہ السلام شفاعت او د نبی علیہ السلام د لاس حوض کوثر غواړي، او مونږ ټول غواړو. الله دې مونږ ته نصیب وګرځي. اوس حق سوکتی او باطل سوکتی، توجه سره خبره تغوق کیږي. زما محترمو، او کار د چا روان دی او غلطی د چا ده، او سوک ټکتی او سوک غلطی، او طائفه ناجیه سوکتا. نو زما محترمو، کار د هغه کسان نوار دی چې څوک شرک کوي او څوک بدعت کوي، څوک شرک کوي او څوک بدعت کوي. کار د دین روان دی. او محترم ډیر ښکلی شعر وی چې دا په بار کې کوږ لرګی دی. ولې دا اختلاف څوک پیدا کوي؟ دا فرقواریت څوک کوي؟ دا امت څوک پریشانه کوي؟ دا شرک او بدعت پریشانی جوړي، فرقواریت جوړي، نوې نوې فرقې جوړي. که ټول مسلمانان په توحید او په سنت باندې رالل نو اختلاف به ختم شي. ان لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وان اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائل لا محالة من لا يشرك بالله شيئا. رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دا هر نبی دا پاره یو دعا وا کې با قبلیږي با. هر یو نبی غ دعا وکړه قبول شوا. زمو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمائی ما غ دعا نه د کړي، هغه دعا به زنه کومه د قیامت پر چې زرا پاسم هغه دعا به کومه. هغه زما امتیان چې دا غي جهنم فیصله شوي، دا غي به شفاعت کوم، دا غي به سفارش کوم، او غي به جنت ته داخليږي. نو د نبی له سلام په شفاعت با مونږ ټول جنت ته داخليږو. خو شرط څه دی؟
من لا یشرک باللہ شیئا. شرط دا ہے چې هغې کې شرک نی. دویم نبی علیہ السلام حوض کوثر په خلق اسکی او خلق حوض کوثر اسکی. بخاری شریف روایت تے او خلق برازی حوض کوثر بسکی پدے کے بس کسان را روانی فرښتې به رستو کوي. نبی علیہ السلام به ورته وایي چې را مخ کې کې کنه ناغي ته به څه ویلی شي انک لا تعلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک وما غیروا بعدک. دی بستا د لاس حوض کوثر نسکی ولې دی کې بدعت ته. زما محترمو کار د چا روان دی هغه مونږ پیژنو نه او په مونږ باندې تنقید کیږي چې تاسو په غلطه ہے تاسو په غلطه ہے. په غلطه هغه څوک دی چې هغه کې شرک ته او بدعت ته او په ټیک هغه څوک دی چې په هغه کې توحید او سنت ته. لومبه خبره. دویمه خبره دا ده ډیره ضروری خبره ده اهم خبره ده. زما محترمو فرقه څنګه جوړیږي جماعت څنګه جوړیږي سکول آف تھاٹس څنګه جوړیږي نوې نوې جماعتونه ولې جوړیږي ډیر فرقواریت ولې ده وجه څه ده دا څنګه جوړیږي غوږ کې ده. یو جمعات کې چا د ماښام 4 رکعات مون شروع کو وای دا ټیک ټیک غلط دي غلط دي. د اختر د پاره بانګ شروع کو اقامت ګوره ټیک ټیک غلط دي غلط. ها دغه شان چې څوک په دین کې سونه اضافه کوي دا دین خرابيږي دا دین برباديږي خلق پریشان کیږي. نو مین کار چې دی د یو عالم او د اسلام هغه څه دی د شرک او بدعت نفي او د توحید او سنت اثبات. غلطی کی دی شي مولانا صاحب کوم غلطی کی دی شي ماکم کی دی شي علماء کوم کی دی شي ټولو کی غلطی الگ یو بیل شی دی موقف اچ د شرک او بدعت نه پاک وي. داغ مت کو سب داغدار ہیں داغ مت کو سب داغدار ہیں بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. کیفی جو چلائے گا اسے ٹھوکر ہلے گی غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. دو خبر شو. دریم خبر دادا خفقی کو بنا ولا يزالون مختلفین دا خلق پا ہمیشہ خپلو کے اختلاف کئی الا من رحم ربک ستارب چی پچا رحمو کی دا با پا اختلاف کی دا حدود باؤنڈریز ایٹیکیٹس اخلاقیات پرنسپلز اصول دا غیر بنوزی الا من رحم ربک. توجہ ولذالک خلقهم دا طول دنیا ما پیدا کرے دا اختلاف دا پارا. ولا یزالون مختلفین دا خلق پا ہمیشہ خپلو کی اختلاف کئی خو اختلاف کی دا حد نموز ہے سنموز ہے دا حد نبنوز ہے دا حد نسوکوزی چو سوک شرک کئی سوک بدعات کئی ادا حد نوزی. دا نور کسان چی اگر لگی اگر سی دا باز خلق کوئی اغی زیاد تی فلانی زیاد تی قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب. وہ دیر کافرانی کا مسلمانان کافران پا مسلمانوں کے دیر دینداری کے بیدینا منگزاری کا بیلمازا نو اہل حق پا کمی خدا اغی اہل علم بزیاتی اہل حق پا عواموں کی کمی خو اہل علم بزیاتی اتبعو السواد العظم دا دیمانا. زمان محترمو کار دا چان روان دے اغاو پہ جنے او دا حدود نموزے تاسو چی سونا دن کار کوئے تاسو ترجمے دا مشہوری دی. دا نبی علیہ السلام دا زمانے چکم دا نبی علیہ السلام وفات شو نو بیا دا احادیث دور دوروا او دا قرآن دوروا پسکے کی دا کتاب التفسیر کے سکے کتاب التفسیر کے وقیدہ 220 ہجری دا دین پس کے سونا دن کی نوے کارونا توبہ سے داو بدتی 220 ہجری ولی دیکھ اخری تبا تابعی انتقال شوئے دے دا دین مخ کے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم دا زمانہ دا کم سے پورے دا
220 هجری د دین پس چې دې څوک په دین کې اضافه کوي دا څه دی بدعت ته خو تاسو به د حد نه نوځه تاسو ترجمه کوئ هغه کې د دې خیال ساته کې نرمي کوئ حکمت سره کار نه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر تاسو دې خیال ساته پجبم نرمي ساته پړکم نرمي ساته پجبم نرمي ساته پړکم نرمي ساته چې دین کار کوي ترجمه کوي خپکه ما غصه مکوي کنزل مکوي دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے دلیل ورکوي انشاءاللہ د دې طاقت ډیر تیز دی بل له خوب نه ورزي خو که کنزل کې یا تشدد کې ستاشي مخ کې سفر نه کوي نو انشاءاللہ چې تاسو کله ترجمه کوي نو کنزل دا بنه کوي سختی دا بنه کوي تشدد دا بنه کوي دلیل هغه تاسو وشاورهم فی الامر اقی سره مشورم کوي وقرن برأيك رأي غيرك واستشر فإن الحق لا يخفى على اثنين نو د نرمینه کار اله او د سختینه کار ماله او چې سون استاسو مخالف مکاتب فکر دي اے اغي له زیر ازه اغي سره کینه اغي نه چیس کې بیا تخپل موقفم بیانوي دا مونږ چې یو بل سره نه کینو دې سره ډېر نقصان کیږي ډېر نقصان کیږي دا حضرت محترم جناب مولانا طیب طاہری حفظه الله الصمد من شر حاسد اذا حسد دون سینه دا هر چا دلته بیانو ټول بیانو کو دا هر سټیج والا نه کوي دا صرف د دې سینه دا الحمدلله یو پیرا لومبه کور والا والد صاحب دادا دیوبند فارغ دی د دویم نانا دیوبند فارغ دی اغه نانا ماته یو خبره کوله د اتفاق او اتحاد خبره کومه اغه ماته خبره کوله د دیوبند فارغو هغه وی چې یو پیره یو بوډا راغی او کیناست زنګ جمعات کې وی د غلام الله کور کم ځای دی مولانا غلام الله خان صاحب نو وی ټیک تا زیات خیمه راجا بازار کې دی دیوبند فارغ نو چې دیوبند فارغو نو دیو ته وی چې حضرت دن کینو نو چیر اٹھے به وکو وی د جمعې راځو او وخت لګ دی نو بیا به ان شاء الله ز تاسو اغله بوزم وی چیر اٹھے نه کو وزو دا ما تا نانا پخپل وې دیوبند فارغ وی چیر اٹھے نه کو او زو وی ما ته وی چې امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي من زار شخصا ولم يذق شيئا فكأنما زار ميتا اغا دیوبند عالم وته وي چې چو څوک چا لړل او خوراک سکا کې اون کنه دا خو لکه چې مړی دی ما ته بابا جی وي چې زه امام غزالی نه منم نو زه به دا قول سو منم هغه بابا ما ته دا وي نو چې دی وي ما دا لا څوک ته چې امام غزالی نه منم ما ته چې تا څوک وي زه طاهر مده پنځ پیر وی پاسه چیزو وی اوسته خو نه پریدم اوس ته غونو پردم اوس پر وټه چې کو بیا بوزو دا څنګه اکابرو مولانا شیخ عادل شهید رحمت الله علیه دا خبره کړه وی ار یو عالم وی چې مونږ ته پاسه مونږ چا ته پاسو دنیا خلق راځي نو خپکیږي ما د مصروف عالم نه مخ خپکیږي مونږ ته پاسه مونږ ته پانسه زمای پروتوکول کو زمای خیالونو ساتو د چا خیالو ساتي دنیا بهرحال ناغوی یو پیرا زما والد صاحب مولانا سلیم الله خان صاحب هغه ناستو چې یو بابا جی راغی او پسر رومال تړلې و چې څنګه گیټ کې ولید غالبا هغه وخت کې مسلم شریف پڑھاو نو چې ویلید نو فورن د سټیج نه اوچت شو او وخت کې ناست هغه بابا جی په سټیج باندې کېنو چې کوم دنه سبق شروع د التنه سبق شروع کا بابا جی سے سبق پڑھو کو ترجمہ تشریح اختلافات دلائل بے پاغ حدیث کی معقولات 10 فٹ کرو معقولات 10 پاغ حدیث کی فٹ کرو اللہ اکبر استاد پوئے کہ نہ پوئے گی پدے خبر باندې زویما چې چاله عبارت نو ورزي نو هغه اډو عالم نه دی او چې عبارت ورزي نو هغه عالم دی خو نالایکا
او چې 14 علوم کم کتابو ته کې هغه پڑھاولی شي هغه تکړه عالم دی نو تکړه عالمان جوړ شي نو معقولات 10 پکې فټ کړو معقولات 10 نو چې فټ کړو او به دعا وکړه او بیا را کوز شو نو طالبانو ته پوښتنه کوي دا بزرګ څوک دا داسې عجیب تشریح تاسو مونږ ته نه کړی وی دا شیخ طاهر صاحب د پنځپیر الله اکبر سلطان عبدالحمید ایوبی عبدالی هارون رشید محمد الفاتح الثانی التمش ارتغل عثمان دی منگل وش پیت ملکون را کړو سو وش پیت ملکون را کړو دا اوس حکمران ناس دي الله دې له بهترین د پاکستان خدمت توفیق نصیب وګرځي دي سوچ کی چې دا دنیا چارا کړی دا نو دې حکمران سره کړی دي وش پیت ملکونه اټلی سیسلی اٹلانٹک ساؤتھ افریقہ آدھا یورپ چائنا سکیانگ داتا سروا پاکستان ہندوستان افغانستان ترکی چین روس کی آزاد ریاستیں بنگلہ دیش برما دا ټول دنیا چا در کړی دا نبی علیہ السلام صحابہ تابعین تبع تابعین سوری غوری عالموں محمود غزنوی مفتیو کتاب التفرید پر فقہ حنفی کے اگلی کلے دے دا ډیر غټ تکړه عالموں حنفی سنی مضبوط موحد دا عالم و مفتی و کتاب التفرید دا کتاب دے دا ټول ملکونه چا را کړی دي الله والو 1857 نہ پس علامہ اقبال فرمائی چې موږ غورځیدو ولې میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و ثنا اول طاؤس رباب آخر تاسو بوچتیے چې تور ډال تاسو رہی تاسو وخت ہے ډول ډمکے گانے بجانے فلمیں ڈرامے شراب بدکاری مغل حکمران او غورځیدل خلافت عثمانیہ او غورځیدا خفکیږي ما د سارمونز به نه کو ټول ته درخواست کوم سونم چلته ناشتي درخواست اوسته کوم چې د سارمونز کې غیرادری مکوي هر یو کس وې زی دیندار ما دیندار هغه کس یغه کې 2 صفات دي زما والد سے فرمایل الله ته حافظ عالم مفتی نه پکار الله ته دیندار کس پکار دی ټول د سارمونز کوي دیندار هغه دی چې هغه کې 2 صفات دي هغه دیندار دی بس نمبر 1 چې هغه سارمونز جماعت سره کوي دویم چې هغه یوازې ناشتي او د ګنا نه ځان بچ کی د موبایل د ګنا نه ځان بچ کی د ټچ موبایل د ګنا نه ځان بچ کی دا ځان سره مسا غټ عالمي مفتی شیخ الحدیث کاروباری د کور مشري نو بیا خو ټیکتا دا اوله ثانی والا دورې دي سپوره تاسو ټچ موبایل ځان سره مسا دې ګنا نه مزان بچ کوي نو 15 وخت مونږ وکوي د سار وخت مونږ له پاسه ان شاء الله په یوازې به د ګنا نه ځان بچ کوي نو تاسو دینداران یې نو دا ټول ملکونه موږ چارا کړی دي الله والو چارا کړی دي وی بغداد کې به یو هسپتال کې 8000 کټونو دا څنګه حکومت 8000 کټونو دی وزیر تعلیم سے ډېر خپل خبره وکړه موږ له خط ناراضي ایجوکیشن کې افیسر خپل خبره وکړه چې را څنګه معصوم والے چې دې تاسو سره سبق وي ولې موږ زنګ سپین یونیورسيټي نو سپین یونیورسيټي جارج برطانیہ خطر ولېګو زنګ دا ماشومان تاسو سره سبق وي دې لک داخل کې تاسو ډېره مهرباني چې کله الله والا حکمرانانو دیندار حکمرانانو چې بغداد کې به شپې ستن پرې وتا 3 بجې تا ته وختاره دا دونه برناګانې وي او په هسپتال کې ودونه کټونو او دا ملکونه چا پته کړی دي دا دنیا چا غشته دا الحمدلله الله والا غشته دا الله والا ګټي الله والا مقابله ته ولاړی او دغه کسان دي چې تاسو ته څنګه ګلونه په سټیج باندې ښکاری نو تاسو به ان شاء الله اختلاف کوئ خو سخت خبره مکوئ اختلاف کوئ خو کنزل مکوئ اختلاف کوئ خو تعلق مکټ کوئ زیرا زه کینه هغه سره کینه پاسه اوس په دې تاسو ته یو خبره کوم تاسو خفه ته نشه زوی مې مدرسه کې سبق کوی زه واپس را روانم نو التا دا شرک و بدعت چې کوي د دې غټه مدرسه وا نو التا ورلم نو ما زګر مونږ مې وک اخري خبره کو چې ما زګر مونږ مې وک نو ورلم السلام علیکم مدرس عالم تکړه عالم ډېر زبردست مدرس عالم موته تاسو الواډه را خپل پخاوه او په الوا کې تاسو مشهورم ډېر زیات دي دا مې وته مخامخ وي وګوره ناسته کې څه فائدې ناسته کې څه فائدې بریلی لمزه دیوبندی لمزه اهل حدیث لمزه ټول لمزه ارجه سره کېنه ارجه سره چیس کې ان شاء الله دې سره به اختلافات ختم شي تشدد به کم شي ان شاء الله
حضرت وی چې کوم روټه خوړه او کوم الوا خوره چې د نظر نی ګوره وما اوهل به لغیر الله نه چې مستثنی ټیک ته ان شاء الله. نو بهرحال التورلو ناغه واقعي الوی جوړ کړو ډرای فروټ پکې واچولو ډیر خپل الوی په حقلا او چې سره مو او خوړه کنه. نو غب شپ مو لګو یا مې یو خبره تکو پټو سوچته نه یم د باندې پس چې دا مونږ سوایو یا اجتماعي دعا د مانځنه پس کو یا د سنتو نه پس کو د مانځنه پس چې اجتماعي دعا کو دام درست نه ده. جنازې نه پس مونږ دعا کو نو دام مطلب دا چې دې باره کې ستاسو خیال لې دا ټول ما په بدعت کتاب لیکل دي او دا غي سرنامه مې مولانا عطا الله بنديال وی داغه چې کوم په بدعت باندې وړ رساله مې شروع کې لګولې ده. نو ما ته چاوي وی مفتی صاحب دا بدعت باندې تا کتاب کو لیکل خدا خو ټول زنګ خلاف لیکل دي نو بدعت ختم کړه کنه بدعت ختم کړه نو ګور کوګ لرګي دی وای او کنه وی کوګ لرګي دی په بار کې کوګ لرګي دی چې څوک سکي بدعت کوي دا په بار کې کوګ لرګي دی. نو بدعت زما کتاب تاسو والے بهترین کتاب دی هغه کې ما ظالم مطلب دا چې نه معاف کړي الله دې موږ سمجھ نصیب وګرځي. ناغه الوم په حق لو چې مسکلو غپ مې مو لګو مدرسو تکړه لمو وی چې ستاوي کنه مفتی صاحب ټول بدعات او په دې باندې موږ د عوامو نه خوړل کوو بس صفا خبره ده وی دا چې اوس کړي اوس غټه مدرسه دا غټ عالم نه مې ته عالم. نو الله دې موږ سمجھ نصیب وګرځي چې نقصان چا جوړ کړی دی چې څوک بدعت کوي او څوک شرک کوي دا ټول نقصان هغه جوړ کړی دی. او کدا ټول خلق توحید او سنت باندې رالل ټول اختلاف به ختم شي. ټول اختلاف او جل چې دا هغه شرک او بدعت ته خبره ټیک ته کنه ده. نو دین وزن ساتو او توحید سنت چې بیانو نو ډېر په ښه طریقې سره به بیانو ان شاء الله. الله با د خیر دروازې کولو کی حضرت سے دا پروګرام ټول دنیا اوري او د دې شعر مصداق ته قوافن اذا سرنا من مقولي قوافن اذا سرنا من مقولي بطن الجبال وخزن البحار. ما ټول پروګرام د شروع نه اخره پورې لای اورید نو ان شاء الله تاسو د دین خدمت کوئ او ان شاء الله د قران او حدیث درسونه وکوي ان شاء الله. خو پاګه کې ډیر نرمي او ډیر محبت. تاسو اخري خبره زنګ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته نه ګوره هغه سونه وال خورلې دي غوسه کېږه ما تاسو شرک بیانوي خو سکم ورکوي سکم ورکوي شرک بیانوي خو لکه سپېړم ورکوي نه خیر دی. څنګه چې زنګ بزرګانو شیخ طاهر صاحب چې بیان کړی دی څه بیان کړی دی سنت توحید نو سونه تکلیفونه پاغرالي راغلي دي نو بارل تاسو باندې نمی کوي خلق به غوسه کوي خو جګړه ونه کوي. څنګه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا دین مونږ ته را رسول دي فقه حنفیت د دې خدمت کړی دي نو وای هغه تاسو نه تکلیفونه ملو شي وای کنه په جیل کې په زور او تظاهر ورکړي شو. عبد الله مبارک رحمه الله د امام بخاری استاد د امام ابو حنیفه شاگرد عبد الله مبارک فرمای لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنيفه فلا بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفه فلعنه ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنيفه باحكام واثار وفقه كايات الزبور على الصحيفه فرحمه ربنا ابدا عليه مدى الايام ما قرات الصحيفه ويقايس من يقايسه بلب ومن ذا تجعلون له نظيرا واذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم كان بها بصيرا ومن كابي حنيفة في علاه إمام للخليقة والخليفة رأيت مشمرا سهر الليالي وصام نهاره لله قيفا وكيف يحل أن يذا فقيه وله في الأرض آثار شريفة. دیتا وی امام حنیفه چې سونه تکلیفونه برداشت کړو الله دې داغي په نقش قدم باندې منګلا د عمل توفیق نصیب وګرځي. نرمي کوي او سختی مکوي او د ساری موس کوي او د ټچ موبایل د فتنې نه ځان وساته. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی النبی الکریم.